الله سبحانه وتعالى رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم تا کم جماعت ور کړو غیتا صحابه کرام وای او دې صحابه کرامو کې یو لوی صحابي حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهم دی او زموږ بدقسمتي دا ده چې موجوده دور کې صرف نوجوانان نه زموږ د مشرانو ته هم او راتلونکي نسل ته هم د صحابه کرامو صورت دغه سیرت دغه مناقب دغه عظمت پته نه وي اور کدی مقابله کې دی تو قتل شي چې پاکستان کرکټ ټیم کې لړیان سوتي دا ورته ټول معلوم وي فلمی دنیا کې غټ اکټر سوتي دا پیژني غټ ټیک ټاکر سوتي دا ورته معلوم وي غټ یوټیوبر سوتي دا ورته معلوم وي دا زموږ بدقسمتي ده هغه غټ نقصان موږ دا وکړو چې زموږ د نوجوان نسل او راتلونکي نسل ځان د لپاره آیډیل چې چانه دا متاثر شي یا اکټر دی یا کرکټر دی یا دم دی دا صاحب کرام ځان ته آیډیل نه جوړي نه بي کرام جوړي نه ځان ته عالم جوړي چیرې فلانکي عالم لوی سړی وسه به هغه رنګي جوړيږي فلانکي صحابي ډېر بهادر وسه هغه رنګي جوړيږي دا نه وایي خدا بتاتا وای چې پاکستان ټیم کې فلانکي کې لړی خو بیټسمن دي زما اکا جوړيږي فلانکي خو بالر دی آل راونډر دی زاغه جوړيږي نه د خپل د صحابه کرامو د تاریخ نه خبرې دوی مونږ نقصان دا خو دیم دا چې کبه مونږ تاریخ مطالعه کوو یا مونږ دا غواړو چې صحابه کرام معلوم کو چې د څنګه خلک دي نغې کې بدقسمتي سره زموږ د نوجوان د هغه سکالر او هغه یوټیوبر ووري چې هغه د صحابه کرامو دشمن وي او یا که کتاب او تفسیر ګوري د هغه خلکو ګوري چې هغه د صحابه کرامو دشمن وي اوس یو سره د مين میسه جلمی تقاریر ووري یوټیوب یې غونډه ورځ غو بکواسات او هغه د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د عثمان غنی رضی الله عنه حضرت ابو سفیان رضی الله عنه سخت دشمن دي نغه بغل غشي خوري د نوجوان به دغه متاثر کیږي یا به ابو العلا مودودی تفسیر تفهیم القرآن ګوري اور یا دغه کتاب خلافت و ملوکیت ګوري هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه خلاف بکواس کړي نه غنه به متاثر کیږي دیو جن علما دا وی چې تکم کتاب ګوري دغه مصنف معلومیدل ضروری دي هغه مصنف خسره او بیا د ښه اثر کی او هغه بدمعاش او د صحابه کرامو دشمنونو ته چې پتا باندې ما هغه سړی ته د صحابه کرامو دشمن جوړي دا یو ضروری خبره ده د باندې ځان په یول وکړ او که زه دا وایم چې زمونږ هم بدقسمتي ده زمونږ دی خطباو غیر ضروری خبرې منبر او محراب نه کیږي کم شي ضروری غا بینین نه عوام غریب څه خبره ده اوس کتا سو په خپل باندې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه زندگی نه د مطالعه کړي خو منبر او محراب نه خو نه دا اوریدلې نه پکار دغه چې مونږ د صحابه کرامو صورت او سیرت نه خبر شو اوس د ذوالحجه میاشت روانه میاشت محرم ده اسلامي نوې کال شروع کیږي 18 ذوالحجه باندې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شهید شوی دی اور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی کده دی مناقب وګوري حیران و پادشي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو وخت باندې لس صحابه کرام ته جنت خوشخبری ورکړي ده چې هغه د 10 مبشره ویل کیږي ټول صحابه کرام جنتیان دي خدا 10 مبشره دا مطلب چې هغه لس صحابه کرام چې هغه ته په یو وخت کې جنت خوشخبری ورکړي ځکه د 10 مبشره وي نور ټول صحابه کرام جنتیان دي اصحاب النجوم پیغمبر اسلام فرمایي زما صحابه کرام د ستورو په مثال دي او کتا سو وګوري دنیا کې یو طاقت را پاسي غوي چې زړه ستوري ولا رڼا ختمولې شي ځکه پیغمبر علی السلام تشبیه د سی ور کړی اور که یو سړی دا وایي چې زه دا غواړم چې د ستورو ته ورسم رسیدې شي دیو جن د امت ټول بزرګان ټول اولیاء کرام سره د تابعین تبع تابعین رجم شي د یو صحابي سجده ته نشي رسیدلی بس دا عظمت کافی دی او که زموږ چې د صحابي یو وخت ته نه رسیږي دا مبالغه نه ده ولی صحابه کرام هغه خلک دي چې هغه باندې جنت واجب دي ځکه موږ وایو
چې کم خلق په صحابه کرامو باندې اعتراض کوي د غل خوري ولی چې صحابه کرامو ته جنت سرټیفیکیټ قرآن ورکړی دی چې کله کم شیز کم عظمت کم خلق عظمت قرآن بین کی کم خلق ته جنتیان قرآن وي کغه خلاف ته سل کتابونه ولي کې غبيان ډسبین کې او په ډیران به ورځي د قرآن مقابله نشي کولای کولی شي بس صحابه کرام مبارک الله پاک دو فرمایي رضی الله عنه ورضوا عنه بس خبره ختمه ده ستا ټول کتابونه په دې آیات د یو ټوکړې په مقابله کې ټول ډیران باندې ورزولو قابل دي هیڅ حیثیت نشته دا تنور کې چول پکار دي سوزولي پکار دي ختمه خبره ده او بیا چې استدلال کوي د تاریخي روایتونه کوي چې فلانکی دا ویلي فلانکی دا ویلي فلانکی دا ټول رابطيان دي هغه خبرو د اعتبار نشته یو خبر الله رب العزت وکي او بل خبره یو دنیا کې تاریخ لیکل ولا وکي اور چې چا په لاس باندې تاریخ لیکل هغه دروغجن دی مور پلار پته نه لګي چې نسل کم دی د کم خاندان دی د کمی قبيله دی هغه خبره ته اعتبار ورکو چې الله په قران کې سویلي هغه ته اعتبار نه ورکو دا عقل منلو خبره ده دا عقل نه خلاص دي نو دې صحابه کرام او الله صحابه کرام او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو مجلس کې د جنت خوشخبری ورغړي پہلا نمبر میں ابوبکر فی الجنہ ابوبکر جنتی دی عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ په درې نمبر باندې د جنت سرټیفیکیټ حضرت عثمان ته ملاو دی رضی الله تعالی عنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ دی صحابہ اکرام ہوتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې جنت خوشخبری ہوگی اور لسم نمبر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ داخلی کی اختلاف تے سو یو روایت کی یو صحابی دی بل روایت کی بل خدا اول چې کم نه حدیث کې کوئی اتفاق دی کنه او بل یو روایت کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې ولاړو زلزلہ راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خپل په دی غر باندې دسی وره وی ودریګه ته پته شته دی وخت کې پتا باندې یو پیغمبر یو صدیق اور یو شهید ولار دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لاس مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې بلی حضرت عثمان رضی الله عنه لاس چې کله پیغمبر علیه السلام دا فرمایي چې دی وخت کتاب باندې یو پیغمبر یو صدیق اور یو شهید ولار دی حضرت عثمان رضی الله عنه پته ولګی دا کونل کې چې صحیح شهید کېږم زمک اسمان دا کې دلی شي اسمان خطر شي زمک بره لاړ شي دا کې دلی شي او د پیغمبر علیه السلام خبره غلطه نشي کېږي اور یو بل روایت کې راغلی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره و چې کله زلزلہ شو په غر باندې خپي ولا आवाज یو کوچه اسکت ودرېګا په دې وخت کې تا باندې یو پیغمبر یو صدیق او دوه شهیدان ولاړ دي څه خیال نه دی صدیق ټول د پته وجه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر حضرت عثمان ته د پته ولګي چې موږ شهید کیږو دا خلک دي چې غي د خپل ژوندۍ کې د پته و چې زه به شهید کیږم او بیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیتا لقب ملاو دی ذوالنورین دو نور والا دا ذوالنورین لقب دا پیغمبر علیہ السلام ورکړی دی حضرت ابوبکر صدیق ته ویلو صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته نوم ورکو فاروق حق اور باطل میں تمیز کرنے والا یعنی دا معنی چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کم طرف ته ولاړی دا به حق وي پہچان د حق حضرت عمر فاروق ګرځیدلې دي اور عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایلی ذوالنورین دو نور والا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اعلان کرے حیدر قرار بار بار حملہ کرنے والا خالد بن ولید تلقب ملاو شو سیف اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود تے ویلو فقیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر چې کم سړی تا عظمت د پیغمبر په شبا باندې میلاو شي څه خیال نه دی او ذوالنورین ورته ولي ویلې کیږي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشر لور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو غزوه بدر کې چې کله مسلمانانو ته فتح ملاو شو په
په دویمه هجری کې مدینه منورې ته خوشخبری رااله چې مسلمانانو جنگ وګټلو او یا کافرانی قتل کړي دي او یې قید کړي دي اوس په مدینه ته راولي په دې ورځ باندې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه تجهیز او تکفین کې لګیا و ټول کلی کې خوشخبری ده او چې سړی کور ولا وفات شي هغه څه خوشالي ده نه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت رقیه رضی الله تعالی عنہ د وفات نه پس هر وخت غمگین او خفه بو صحابه کرامونه تاسو کولی خفای وای ما د پیغمبر علی السلام سره رشتہ وا زی زومګیوم پیغمبر علی السلام لور ما سره رشتہ کیوا ما د پیغمبر علی السلام سره یو رشتہ و د سره رشتہ چې لوري مانه کا کیوا خفه پدیم چې پیغمبر سره رشتہ ختم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پته ولګي د عثمان رضی الله عنه ته عثمان راشه کرو کې یو فصیح زمان دوی مولور ام کلثوم پښتا کنه دای سره نکاح وکا پیغمبر علیہ السلام خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها رشتہ کې چاته ورکا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اور چې کوم کله ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شو پیغمبر علیہ السلام روح ته عثمان یاد ساته کما ته الله پاک سلوي خلونی رکړي وي چې کوم فقیره ما بل لور درکول خو نوري مزید لونی مشتانه تاسو رشتہ پسنګ وساتم زکه ورته زنورین ویل کېږي دو نور والا چې چا په نکاح کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلخت جګر رغلی دي اور یو روایت کې رغلی دي چې یو ظلم کلثوم رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی ورته یا رسول الله ستالون یعنی زما خور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کړه اور زما نکاح د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ افضل د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نو معلومه ده چې فاطمه رضی الله تعالی عنہ زما خور هغه عظمت زمانه اوچت شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خبرو کو پیغمبر اسلام خاموش پاتې شو او لږ سات بعد ورته فرمایلو چې ای لوري تا ته پته شته چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څوک دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې هغه سره الله او د الله رسول مینه کوي الله او د الله رسول مینه کوي او د الفاظ د پیغمبر د ژبې مبارک نه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ ته استعمال شوی دي موږ غټول دا دوا کوو چې موږ د الله او د الله رسول سره مینه کوو دي کې څوک مسلمان چې دا دوا نه کوي د مسلمان سره مسلمان دی نه خدا څوک نشي ویل چې ما سره الله او د الله رسول مینه کوي تاسو کې څوک دا ویل شي موږ د خپل اعمالو پته ده کنه او به ورته فرمایلو چې ام کلثوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې کله جنت ته لاړ شي د جنتیانو کې د اټول نه اوچت محل به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا سواره خبره ده یو سړی ته څوک دا وایي چې تا جنت کې محل دی خود دې جنتی کېدل یقیني شو کنه اور حیا په اعتبار سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره حیا والا شخصیت چې هغه د خپې چا نه دی کتلی هغه د جسم مبارک چا نه دی کتلی او فرشتو ورنه حیا کوله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل کور کې ناسو د پنځه د سی اوچته ودا ځین اختریدو دا نډډه والی وا تاکیدا او د خپې خریدي دروازې باندې ناکینګ وشو سوک من سوګي ودی ابوبکر صدیق وی رضا صاحب کرامو چې کله کم دي د دنه کېدو اجازه پیه خصو اجازه اخصل خبره ده هر چا کوړه ډایرکټ منه او خپل کوړه نوځي ناکینګ پکار دي چې خزي ځان رغون کی پیغمبر علیہ السلام دا رنگ ناسه او د خپې ښکاری بیا دروازې باندې لک ساعت بعد ناکینګ وشو سوګي وی عمر یم وی رضا ده پیغمبر علیہ السلام پانه سیدلو لک ساعت بعد دریم ځل دروازه وټکی دا وی سوګي و یا رسول الله عثمان یم پیغمبر علیہ السلام را پاسې دلو پنځه کته کا صدر مبارکی په دخو باندې واچو وی عثمان وسره صحابه کرام نو یا رسول الله ابوبکر راغلو حالت بدل نشو عمر رضی الله عنه حالت بدل نشو چې عثمان راغلو خپې د پټي کې ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې زبد ازمکه مخ باندې دسه شخصیت نه به حیا ولی نه کوم چې چانه حیا فرشتي حیا کوي نه وزه حیا نه کوم تاسو دین اندازا ولګوي
چې د کم شخصیت د مجلس ته راتلو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان رغون کی اور نیخ کینی دغه شخصیت په الله په نسبت باندې څومره مقام دسه ګڼ شریعتو کې مناقب راغلي دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته راغلو نو مدینه منوره کې خواږي وبنوي کویانو کې وبوي هغه به ترخی وي نو یو يهودي سره کوی هغه کې به خواږي وبوي دا مسلمانان بترو دا وبوي اغینا رخصین غبونه پیسې اخستي او کله کله د مشومان بلاړي نو دوه مسلمانانو مشومانو پورې بیٹو کې وکي د دوه مزاق پی وړولو ملنډي به ورپورې کولې پیغمبر علی السلام صحابه کرامو کې اعلان وکړو چې داسې څوک صحابي شته چې غادي مسلمانانو د پاره د خواګو او بو تنظیم وکي حضرت عثمان رضی الله عنه یا رسول الله ته حکم کوا زما ځان زما زال مال دا د ټول تانه قربان دي ویلار چې يهودي سره سودا وکړ هغه يهودي ته لاړو هغه يهودي د کوی قیمت په یو ټریپل یو لکه سود درهم کې دونه 300 درهم واخیستل پوره خرڅ ور باندې نه کو نیمه خرڅ کو او نیم خرڅېدو مطلب دا و چې یو ورځ به ته وبه استعماله یو ورځ به زه استعمالوم یو ورځ به مسلمانان دې ته راځي یو ورځ به یهودیان راځي حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ مسلمانانو ته چې کوم ورځ مې زمان نمبر وی راځي کوی نه څومره وګوړې چانه به یو روپۍ هم نه اخلم دا کوی وقف دی او سره مسلمانانو ته نه مدینه منوره ټولو خلکو ته اعلان وکړ چې کم سړی زما په ورځ نمبر وی تاسو راځي کوی نه وګوړې چانه به هم پیسې نه اخلم نه چې کوم مسلمو کا غیر مسلمو صحابه کرام مسلمانان او يهوديان دا ټول د هغه ورځ باندې د کوی ته تر چې کوم ورځ عثمان رضی الله عنه نمبر هغه وبو فری وی ټول وو لوخي ډکو سبا ته د لوخو ډکول ضرورت نو دی يهودي کما داندا و دا بند شو سمودینه پس حضرت عثمان رضی الله عنه سوال جواب وکړو وای کوی د نیم خسته درو کوی والا وای قیمت پیسې وی دومره قیمت وی درغله پیسې دا کوی ماته پرې دا اور عجیب خبره ده د 1400 وکاله وشو حضرت عثمان رضی الله عنه په اکاونټ کې د هغه کوئی صدقه جاریه اوس هم شته ده تاسو چې کم خلک مدینه منورې ته لاړ شي نه تاسو الته چاته تاسو کې چې بیری عثمان کمزې کې دغه به درته وخی هغه کوئی اوس پوری وقف ته اور هغه کوئی نه چې کم یو بروزي غډیر خوږي وبدي غپ خرسيږي هغه پیسې چې کم راځم شي هغه پیسې په مدینه منورې کې په تعمیر باندې په مسجد باندې لګي دی باندې د یسوع دی مخکې ما یو کلم کتل چې د عثمان رضی الله عنه صدقه جاریه هغه د 1400 وکاله وشو صدقه جاریه اوس هم شته ده اندقه کوی دی اوس مدینه منوره کې ټول یو بخواږي دي ولې چې بعد کې مسلمانانو ډیر کار کړی دی خو د مدینه منورې د دې کوی او اوس هم التخواګوالي په اعتبار سره مشهور دي او دا هغه کوی څومره انکم دی غاټول په مدینه منورې مسجد نبوي باندې لګي عثمان رضی الله عنه هغه شخصیت اور بے سورہ فتح آیت نمبر 18 اور 19 دا آیتونه هغه موقع کې نازل شوی دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې خوب وکتلو چې ما احرام تړلې دي او ما سره صحابه کرام دي او موږ روان یو مکه مکرمه ته عمره کوو حج وخت نو عمره کوو او دا یا ساده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بلکې هر پیغمبر خوب وਹੀ وي پیغمبر خوب درو نشي کیدلای ځکه تاسو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کا سیرت وګورئ د غزوه احد نمخ کې پیغمبر علیه السلام خوب وکتلو چې ما د کومه توره د ماته شوی ده اور غواګانی سبا کړی شوی دي صحابه کرامونه تاسو کو یا رسول الله د خوب تعبیر څه دی وې دې تعبیر پته بدرته احد کې ولېږي احد کې پیغمبر علیه السلام غوونه مبارک شهید شو مخ مبارکي زخمی شو بدن نه وینه لاړه او 70 صحابه کرام شهید شو به صرف 70 صحابه کرام نه حضرت امیر حمزه رضی الله عنه هم دې کې شهید شوی دی پیغمبر علیه السلام خوب درو نشي کېدل نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته خوب بیان کو چې ما خوب کتل دي احرام تړلې تاسو احرام تړلې موږ مکه ته روانو صحابه کرام یو بل ته خوشخبری ورکا چې موږ 8 سال بعد مکه مکرمه ته زوب او عمره وکړو دا غزنه پیغمبر علیه السلام احرام وتړلو اسلحه ځان سره روانه خسله صحابه کرام 1400 صحابه کرام لشکر تیار شو دوی چې کله حدیبیه ته ورسېدو مکه مکرمه کې مشرکین ته پته ولګی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه ته روان دي او حدیبیه کې ایثار کوچرا نشي
مونږه گزار کو د سینې تاسو سره اسلحه نشته مونږ لاس تاسو قتل شي نقصان درته ورسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سوال جواب وکړو چې زه عمرې ته راغلم زه جنگ ته ځکه نه یم راغلی که جنگ ته راتلم ما به ځان سره اسلحه راوړې وه خو زه عمرې ته راغلم ما ته عمرې اجازت راکړې زمونږ ملګرو ته بیا مونږ دلته نه وپسې کړو تاسو سره مونږ هېڅ غرض نشته دی مشرکین مکه ورته سوال جواب وکړو چې زموږ ستاسو منځ کې دشمني ده او دشمني د غزوه بدر کې جنگ شوی دی غزوه احد شوی غزوه خندق شوی دی تا سره زموږ څنګه دلته اجازت ملويږي زموږ د 70 غړ مشران په غزوه بدر کې قتل کړي دي اور تا د مکه ته داخليدل زموږ شکست ده نشي کېدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ته لاړ شه اور د مکه سردارانو سره خبره وکړه حضرت عمر ته فرمایي چې رسول الله زما مزاج ته پته ده زما ګرم مزاج دی دیو بل د یونی ما خبرو کی زور سره بیا چنګي ګم صبر نشم کوله د سکس اولی کا چغي کې تحمل ډیر وی صبر ډیر وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عثمان رضی الله عنه وختلو ورته عثمان تلاړ شه او د مشرکین مکه سردارانو سره خبر وکړه چې مونږ صرف عمره ته غلیو طواف کوم بیا مونږ پسې کوم دلته سری ګناه تاسو سره جنگ هم نکو حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله مکه مکرمه ته لاړو د مکه سردارانو سره ملاو شو مکه سرداران ورته دوی چې عثمان د سکارو کا پیغمبر علی السلام خو مونږ دلته نه پریدو خو ته زمونږه ملګری تاسو سره زمونږه تجارتي تعلقات پاتې تل غټ تاجری د سکارو کا پیغمبر علی السلام عمره کوي کنه کیتا ته یو مکه د عمره وکا قربان شم د صحابه کرامونه والله د دوی عظمت ته سلام دی د دوی عظمت ته سلام دی د دوی قدر او منزلت ته سلام دی حضرت عثمان ته جواب کې څه فرمایي وی عثمان د پیغمبر نه بغیر طواف نشي کولای که طواف کی بیا په پیغمبر سره طواف کوي او که یوازې عثمان طواف کوي د زما ضمیر نه مني چې پیغمبر ما سره مکی کې نه وي طواف وکم نشي کېدلی دا چې طواف کوم پیغمبر سره به کوم یوازې طواف نه کوم الته کې دوه خبره کې جرګه کې نسله خبره روانه وي د دوران کې مکی کې دا افوا پیراو شو چې عثمان شهید کړي دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د اطلاع ورسیده چې یا رسول الله عثمان شهید کړي د مکه مکرمه کې مشرکین مکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وخت پرې جمال کې خو چې کله ورته دا پته ولګي چې زما ملګری عثمان دو شهید کړي دي جمال په جلال باندې بدل شو ټول صاحب کرام ته اعلان وکړو جمع شي اور داخله سیده سی اوچت کو او اے صحاباو دا لا زما لاس نه دی دا لاس تو اوس حضرت عثمان لاس دی اور خبردار غلې چې عثماني شهید کړي دي کم صحابي د عثمان بدل اخصلو ته تیار وي غاب نن د پیغمبر په لاس باندې اور د عثمان په لاس باندې په بیعت کوي پیغمبر علیه السلام د خپل لاس د سخکته کو او به اعلان وکړو چې دا د عثمان طرف نه بیعت ته او چې ما د عثمان بدل نه وي اخصله سه په مدینه ته واپس نسم کم سړی ما سره د عثمان د بدل اخصلو د پر بیعت کې ما لاس کې د لاس کې دي دا لاس د عثمان طرف نه سکی خو درو او صحابه کرام ته اعلان وکړو کم سړی د عثمان په لاس باندې ما لاس باندې بیعت کوي 1400 صحابه کرام د حضرت پیغمبر علی السلام په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ د عثمان بدل نه وي اخصله هغه وخت پر مدینه ته واپس نه کیږي 1400 صحابه کرام بیعت وکړو اور دا بیعت رضوان په نوم باندې تاریخ کې مشهور دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بیت الله پاک ته دومره خوښ او قران کې اعلان وکړو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم اے خبردار ټولي دنیا سند دا واوري الله پاک نن د رضامندي اعلان وکړو د هغه خلکو نه اے پیغمبر تعالی لاس باندې کوم خلکو بیعت کړي دي اور د رضامندي سرټیفیکیټ ورته ورکو فانزل السكينه عليهم اور دو باندې به سکینه نازلېږي او فتحا قریبا اور نږدې دي چې دوی ته فتح ملو شي حضرت عثمان رضی الله عنه نو خبر چې ما په لاس باندې او د پیغمبر اسلام په لاس مې صحابه کرام بیعت کړي دي چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه ژوندې او پسرالو پیغمبر اسلام خوشاله شو اګریمنت دا وشو چې دې کال به مسلمانان واپس دي روان کال به دوی عمره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا 9 هجری کې 8 هجری کې دوباره بیا عمره کړی دا 9 هجری کې 8 هجری کې صلح حدیبیه وشو 9 هجری کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمره وکاو بیا فتح مکه هم په 10 هجری کې مسلمانانو مکه فتح کا هغه ځکه د کفارو حکومت ختم شو حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې کله نه ماته دا پته ولګی دا چې پیغمبر علیه السلام اعلان وکړو چې دا لاس د حضرت عثمان لاس دی وای ما د الله ذات باندې قسم وی هغه ورځ نه ته مرګ ساته پورې ما چرته نجس شيسته د لاس نه دی وړي چې دی لاس ته پیغمبر اسلام خپل لاس ویلې دی دا ما چرته شرمګاه سره نه دی ټچ کړي
دا مچرته ګنده شي نه دی وړي چې دی لاس پیغمبر اسلام خپل لاس ویلي دي تاسو څه خیال دی چې کم لاس پیغمبر اسلام خپل لاس وي هغه صحابه کرام دومره خیال ساتي یو بل صحابي دی ابو محذور رضی الله تعالی عنہ هغه به د وخت دغه ځای پرې وګدو چا ورته د وخت ولې نه کټ کې وې چې کله اسلام کې داخلي دم پیغمبر علی السلام زما په سر مبارک باندې لاس ګرځولې دي زه دا نه غواړم چې دا وخت زما د جسم نه جدا شي دا وخت دغه ځای ته رسیدلې دي سټ پورې خدا سره کټ کولې ځکه نشم چې دی باندې د پیغمبر لاس لګیدلې دي قربان شم د دې عشق نه د دې محبت نه ځکه پیغمبر علیه السلام اعلان کړی اصحاب النجوم زما صحابه کرام ستوري دي به مقتدیتم اهتدیتم دې صحابه کرامو کې کم صحابي سره تامین وکا تا ځان د پر آیډیل جوړ کو دا به تا جنت ته رسي خو کاش مسلمانه زوایم چې د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو سیرت نه مونږه خبر وای نن بدقسمتی سره ماته سیرت پته نشته کمولوی سے اور خطیب سے نو د محراب او منبر نه سوارو دلو ټیک ته خو خپل زه مطالعه نشم کولای ما سره کتاب نشته که کتاب راشي به مطالعه نکوم ما سره نن د فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب د پر وخته ګنټه ناسوم خو زه د صحابه کرامو سیرت نشم مطالعه کولای او چې کم قوم د خپل تاریخ نه نوي خبر هغه قوم ذلیل تباہ او برباد دي نن ځکه مونږ تنزل طرف ته روان یو هر میدان کې که معیشت ته که معاشت که جهاد میدان دی که تبلیغ میدان دی کم میدان دی دنیوي دی که اخروی دی طبیعي طرف ته روان یو ازم د دې خبرې وکړي چې مونږ به د صحابه کرامو د خپل اکابرو تاریخ ګورو او بیا به هغه زندگی فالو کوم هم او چې کومې خبرې واورېدلې دا په خپل سینې باندې ولیکې چې دا صحابي دا عظمت ته چې کم از کم دا پته خو درته ویږي خپل نه ګوري چې څه واوري دا خو ځان سره محفوظ کوا کنه نه ازم به د دې خبرې کوم ان شاء الله دا سیرت مطالعه کوم هم او دا غرنګي زندگی به هم جوړوم ان شاء الله